اوس دلته کې د اتمې رکوع نه وروستو تر صورت ختمېدو پورې د انبیاء علیهم السلام د امتونو ذکر دی چې هر پیغمبر هغه خپل امت توحید طرف ته رابللی دی د قیامت تر ورځې نه یرولی دی. په هغه ټولو کې لومبی پیغمبر حضرت آدم علیه السلام دی. خو د آدم علیه السلام په دور کې شرک او کفر نو دلته کې نوم د حضرت نوح علیه السلام لومبی ذکر. همدا وجه ده چې په قصصو کې په کیسو کې قرآن مجید کې چې کومې کیسې د عبرت کیسې چې قرآن مجید کې کومې ذکر دي دا ټولې د عبرت لپاره دي. د دې وجې نه په قرآن مجید کې یوه کیسه هم سوا د یوسف علیه السلام د کیسې نه چې په هغې کې د الله پاک جل شانه خپل حکمتونه دي. نور څومره قصص چې په قرآن مجید کې بیان شوي دي د ټوله کیسه د سر نه ویښه پورې په یو ځای باندې نه ده میلاو شوي. نو ځکه چې قرآن د کیسو کتاب نه دی، دا د عبرت کتاب دی. نو چې کوم ځای کې د کومې کیسې کومه حصه د عبرت لپاره کافي وي نو هلته کې هغه طرف ته الله پاک جل شانه اشاره وکړي. سوا د یوسف علیه السلام د کیسې نه چې هغه ټول الله جل شانه سر نه واله ویښه پورې په یو ځای باندې بیان کړی ده. نو په دې کې د آدم علیه السلام په قصصو کې د حضرت نوح علیه السلام نوم بیا راوست. دا وجه ده چې آدم علیه السلام په دور کې شرک او کفر چا نه پیژندو نو ټول خلک مسلمانان او شرک او کفر دا د حضرت نوح علیه السلام نه شروع شوی دی. نو د دې وجې نه د نوح علیه السلام ذکر لومبی وکړو. د نوح علیه السلام او د حضرت آدم علیه السلام په منځ کې حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې 8 پشته تیر شوي، یعنی 8 پیړۍ، پښتو کې ورته مونږ پیړۍ وایو، 8 پیړۍ تیرې شوي. او دغه رنګې بعضې روایتو کې دي چې 10 قرنه فاصله ده د حضرت آدم علیه السلام او د حضرت نوح علیه السلام په منځ کې، او یو قرن دا د 100 کالو وي. نو په دې حساب سره 1000 کاله فاصله شو د حضرت آدم علیه السلام او د حضرت نوح علیه السلام په منځ کې. دغه رنګې ابن جریر رضی الله عنه نقل کړي دي چې 866 سال فاصله ده د حضرت آدم علیه السلام او د حضرت نوح علیه السلام په منځ کې. نوح علیه السلام ته الله جل شانه 9.5 کاله عمر ورکړو، او په یو حدیث کې چې حضرت آدم علیه السلام ته 40 کاله کم 1000 کاله عمر د حضرت آدم علیه السلام ته ورکړو. د نوح علیه السلام خپل اصلي نوم هغه شاکر و، او بعضې مفسرین وی چې نوم یې سکن، او بعضې مفسرین وی چې د نوح علیه السلام خپل نوم عبدالغفار. نو دلته کې ډومبی کیسه د حضرت نوح علیه السلام په دې وجې نه راوستله چې نوح علیه السلام نه مخکې کفر او شرک چا نه پیژندو. دا شرک چې دی د بوتانو دا عبادت چې دی دا د حضرت نوح علیه السلام د قوم ایجاد دی. او بیا نوح علیه السلام د ادم اصغر یا ادم ثانی ویلی شي، ځکه دا دنیا چې وه دا د نوح علیه السلام په دور کې چې کوم دی روانه شوي وه، یعنی خلک ټول ختم شو، صرف 80 کسان پاتې شي. نو د 80 کسانو الله پاک جل شانه دوباره دنیا پیدا کړل. نو د دې وجې نه حضرت نوح علیه السلام د ادم ثانی یا ادم اصغر وړوکی آدم علیه السلام د حضرت نوح علیه السلام ته وي. نو دلته د نوح علیه السلام کې سره دې دپاره ذکر کړله چې پیغمبرانو علیهم السلام خلق توحید طرف ته رابللي دي. ځکه د دې صورت د سوره اعراف اکثره حصہ د توحید و رسالت او آخرت دا پکې بیان شو.